بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ ټاپک شروع کیږي سورسز اف ډرگز. سورسز اف ډرگز یا د ډرگز یا د درملو منابع، یعنی چې د کوم ځینه موږ ته درمل لاسته راځي هغه ته ویل شي سورسز اف ډرگز. دا یو ډیر لینتي ټاپک دی. بنیادی موږ سره د ډرگز یا د درملو څلور سورسز دي چې په هغې کې اول سورس دی هغې ته موږ وایو نیچرل سورس، بل دی سینتھیټک سورس، بل دی سیمی سینتھیټک سورس او څلورم دی بایو سینتھیټک سورس. په دې کې نیچرل سورس دا د ډرگز یو ډیر وسیع یا ډیر پراخه منبع ده چې دا په خپله بیا نیچرل سورس بنیادی څلور ډولونه لري چې یو ته موږ وایو پلانټ سورس، بل دی انیمل سورس، بل دی ماینرل سورس او څلورم دی مایکروبیل سورس. نیچرل سورس هغه داسې سورس دی چې په دې کې به ډرګ په چې کوم نیچر کې سیزونه دي لکه پلانټس دي یا انیملز دي یا ماینرلز دي او یا مایکروبز دي، په دوی کې به ډرګ جوړ شوي وي تیار په تیاره. یعنی موږ داسې ویلی شو چې دغه ډرګ به څنګه وي په دغه سیزونو کې یا په پلانټس کې یا په انیملز کې هغه به الله میډ وي، الله به جوړ کړي وي. یوازې موږ دغه سیزونو نه ډرګ په تیار شوي په ریډیمیډ شکل کې ډرګ موږ ته نه راخلو. راځو سورسز اف ډرګز کې اول ته چې هغه نیچرل سورسز دي. نیچرل سورسز لکه څنګه چې موږ وویل چې څلور ډولونه لري. په دې کې اول ډول دی پلانټ سورسز، یعنی هغه ډرګز چې موږ ته د پلانټس نه لاسته راځي. کله چې موږ په فارماکولوژي کې پلانټ سورسز هغه سټډي کوو نو دې د سټډي کولو میتھډ یا طریقه په دوه ډوله ده، یعنی په دوه طریقو سره موږ دغه پلانټ سورسز هغه سټډي کولی شو. اوله طریقه یې ده چې موږ ته د پلانټس نه کم قسم کیمیکل پروډکټس لاسته راځي. په دې کې موږ د کیمیکل کمپاوند نه بحث کوو، کمپاوندز نه. دویمه طریقه یې ده چې د یو پلانټ کم پارت هغه یو سپیسیفیک ډرګ جوړوي. نو لکه کیمیکل پروډکټس کې موږ سره د پلانټس نه چې کم کیمیکل پروډکټس لاسته راځي هغه الکالایډز دي، ګلایکوسایډز دي، آیلز دي چې آیلز به ځان ته په دوه ډوله دي، یو دی فکسډ آیلز بل دی ولټایل آیلز. څلورم نمبر دی ریسینز، پنځم دی ګمز او شپږم دی ټینینز. پلانټس مختلف پارټس لري او د مختلفو پلانټس د مختلفو پارټس نه ډرګز لاسته راځي چې د ځینو پلانټس به روټس یا جرړې یا ریښې چې ورته موږ وایو د هغې نه به ډرګز لاسته راځي. د بعضو د سټیم یا د تنې نه به ډرګز لاسته راځي. د بعضې بوټو به د بارک یا د تنې چاپیره چې کوم پوستکي وي د هغې نه به ډرګ لاسته راځي. بعضې به د لیوز یعنې د پاڼو نه ډرګز لاسته راځي. د بعضې بوټو به د فلاورز نه یعنې د ګلونو نه ډرګز لاسته راځي او د بعضې به د سیډز یا د تخم نه به ډرګز لاسته راځي. راځو موږ په دا پلانټ سورسز کې اول کیمیکل پروډکټس هغه سټډي کوو. په کیمیکل پروډکټس کې موږ اول کیمیکل پروډکټ هغه دی الکالایډز. راځو الکالایډ پیژنو چې الکالایډز کوم قسم کیمیکل پروډکټ دي. الکالایډ سایکلیک نایټروجنس بیسز دي. سایکلیک څه معنی چې دا به سایکل لري یا به حلقه لري یا به رنګ لري. او بل نایټروجنس بیسز ویلی شي الکلی ته، یعنی دا به داسې الکلیز وي چې دا به نایټروجن لري، یعنی نایټروجن لرونکي بیسز دي چې په حلقوي شکل یا په رنګ فارم کې به وي. ها الکالایډز یغي سولوبیلیټي یا انحلالیت یا حل کېدنه. الکالایډز دا په اوبو کې یا په واټر کې انسلیوبل دي، یعنی نه حل کېږي. خو دې برعکس
solubility په organic solvents کې لکه ایتر ایسیټون په دغه قسم solvents کې دا حل کیږي یعنی موږ وایو چې soluble دي. ها فزیکل نیچر ته کوم موږ وګورو په فزیکی توګه باندې الکالایډز دا په کرسټل فارم کې وي یعنی دانه‌دار شکل کې وي اکثره. ها اگزامپلز د الکالایډز دا هغه مشهور اگزامپل دي چې یو ډرګ دی مورفین، بل دی کوینین، بل دی ایټروپین، بل دی ریزرپین، بل دی پیلوکارپین، وین کرسټین یا وین بلاستین، دا دوه مختلف ډرګز دي. او کوکین دا هغه ټیپیکل یا مشهور اگزامپل دی د الکالایډز. دلته کې مونږه دغه اول ډرګ چې دی چې هغه ته مونږه مورفین وو دې ملګ وضاحت کړی دی، مثال مې راوړی دی، واضح کړی مې دی. اول د مورفین سورس چې مورفین مونږ ته لاس ته راځي مونږ وایو چې دا پلانټ سورس دی، نو دا به د یو پلانټ لاس ته راځي. اوس مورفین د کوم پلانټ لاس ته راځي؟ هغه پلانټ نوم دی پیپور سومنیفرم چې دې پلانټ ته مونږ په عام اصطلاح کې اوپیم وو، اوپیم او په پښتو کې ته مونږه افیم بوټی وو. افیمونه لاس ته راځي. دویم اکشن دې څه شي دی؟ انالجیزک اکشن دی، یعنی د درد د قرارولو دپاره مونږه مورفین هغه استعمالوو. په پلانټ سورس کې دویم قسم کیمیکل پروډکټ هغې ته ویل کېږي ګلایکوسایډز. ګلایکوسایډز داسې کیمیکل پروډکټس دي چې دا به دوه پارټس لري په خپل کیمیکل سټرکچر کې، چې یو به وي شوګر پارټ چې دا دې کې به یا ګلوکوز وي یا به ګلیکټوز وي وغیره وغیره، او بل به وي نان شوګر پارټ. د ګلایکوسایډز کیمیکل چې کوم کمپاونډز دي د هغې نان شوګر پارټ ته ای ګلایکون هم ویل کېږي. او دا خبره باید په یاد وساتو چې په دې ګلایکوسایډ کې چې کوم اکټیو یا فعاله انګریډینټ دی چې یو ډرګ د هغې په وجه باندې عمل کوي هغه به نان شوګر پارټ یا ای ګلایکون به وي. دغه شوګر پارټ چې دی دا دې اکټیو پارټ په ابزوربشن کې مدد کوي، یعنی دا په اکشن کې کوم برخه یا پارټیسیپیشن نه کوي بلکې یوازې دې اکټیو پارټ په ابزوربشن کې هیلپ کوي. د ګلایکوسایډز عمده مثالونه هغه ډایجوکسین، اوابین او فلوراید زن په نوم باندې ډرګز دي. ها دلته کې مونږ یو د ډایجوکسین هغې سورس او اکشن یادونه کړې ده. ډایجوکسین یو ډېر عام ډرګ دی چې دې سورس دوه پلانټس دي چې یو ته ویلی شي ډیجیټالس پرپیوریا او بل دی ډیجیټالس لیناټا. اکشن ډایجوکسین دا بنیادی په هارت باندې دی او په هارت باندې د ډایجوکسین دوه قسمه اکشن دي، یو ته مونږ آیانوټروپیک اکشن وو او بل ته انټي اریتمیک اکشن وو. آیانوټروپیک کله چې یو مریض هارت فیلیر ته لاړ شي چې په هغې کې هغه زړه وجود د ضرورت مطابق وینه نشي پمپ کولی، یعنی زړه یې کمزوري شي، هغه فورس آف کنټرکشن یې کم وي، نو دغسې مریضانو ته ډایجوکسین ایډوایس کېږي. او ډایجوکسین کار دی آیانوټروپیک اکشن رامنځته کول. آیانوټروپیک څه معنا؟ چې د زړه د کنټرکشن چې کوم قوت دی هغه زیات کړي، دغې ته مونږ آیانوټروپیک اکشن وو. دویمه انټي اریتمیک، کله چې د زړه ریدم خراب شي، د هارت بیټ چې کوم ریدم دی چې هغې کې نقص راشي، نو بیا دغه ریدم نورمالایز کولو دپاره مونږ د ډېرو ډرګز د جملې نه یو ډرګ هغه ډایجوکسین ورکولی شو. ښه دریم قسم کیمیکل پروډکټ هغه دی آیلز. آیلز مونږ داسې ډیفاین کوو چې دا داسې لیپیډز دي چې په لیکویډ فارم کې به وي، یعنی په مایع حالت کې به وي ایټ روم ټمپریچر. لیپیډز لیکویډ ایټ روم ټمپریچر، چې په روم ټمپریچر باندې په مایع حالت کې کم لیپیډز وي دغې ته مونږ آیلز وو. مخکې مو وی چې آیلز بنیادی دوه ټایپس لري، چې یو ته مونږ فکسډ آیلز وو او بل ته ولټایل آیلز وو. راځو اول قسم ته چې هغه دی فکسډ آیلز. فکسډ آیلز هغه مونږ داسې ډیفاین کولی شو چې دا به ګلیسرایډ وي. ګلیسرایډز فکسډ آیل به څه شي وي؟ کیمیکلی دا به ګلیسرایډز وي. چا
یا به اولیک اسید یا به پالمیټیک اسید او یا به د سټیاریک اسید چې دغه درې واړه فیټي اسیدز دي. نو موږ وایو چې فکسډ آیلز دې فیټي اسیدز هغه به ګلیسراید وي. ها اوس ګلیسراید څه ته وایي؟ د بایوکیمستري د نگاه نه موږ په دې پوهیږو چې ګلیسرایډز هغه په خپل کیمیکل سټرکچر کې به ګلیسرول لري او فیټي اسید به لري. اوس که چیرته ګلیسرول سره یو فیټي اسید وي موږ هغې ته مانو ګلیسراید وو. که چیرته د ګلیسرول سره دوه فیټي اسید وي موږ ورته ډای ګلیسراید وو. او که چیرته د ګلیسرول سره درې فیټي اسیدز وي نو هغې ته موږ ټرای ګلیسراید وو. فکسډ آیل اکثرا ډرای ګلیسرایډز وي. ها دا خو د ډیفینیشن یا تعریف خبره شوه. دویمه خبره په فکسډ آیل کې هغه دا چې فکسډ آیل دا به موستلی ایډیبل وي. یعنی فکسډ آیل دا به داسې تیل وي چې اکثره به دې نه د خوراک دپاره استفاده کیږي. راځو فکسډ آیل اگزامپلز ته. ټیپیکل اگزامپل د فکسډ آیلز هغه دی کیسټر آیل، اولیو آیل، کارډ لیور آیل او یا شارک لیور آیل. کارډ یو ځان ته کبیا مایع دي او شارک ځان ته دي. دې دواړه مایانو د لیور نه چې کوم آیل لاسته راځي هغه هم فکسډ آیلز دي. دلته موږ د کیسټر آیل مثال راوړی دی. راځو کیسټر آیل سورس ته. کیسټر آیل د یو عام بوټي نه چې هغې ته ویلی شي کیسټر یا ساینټیفیک نوم د دغه کیسټر هغه دی رایسینس کمیونس. دې بوټي نه لاسته راځي. ایکشن کیسټر آیل ایکشن دا په عام پریکټس کې استعمالیږي هم ډېر پرګیټیو ایکشن دی یا چې دې ته موږ لیګزیټیو هم وو، یعنی قبض ماتونکي عمل لري کیسټر آیل. ها دویم قسم د آیلز هغې ته ویل شي وولټایل آیلز. وولټایل آیلز دې ته ایتیریل آیلز یا ته اسینشل آیلز هم ویل کېږي. کیمیکلی موږ وولټایل آیل داسې ډیفاین کولی شو چې دا به داسې کمپاوند به وي چې یو هایدروکاربن د ټرپین په نوم باندې دغه په خپل کیمیکل سټرکچر کې لري. ها د وولټایل آیل اگزامپلز پیپرمنټ آیل، ترپنټاین آیل، لیمن آیل او کلوو آیل دا ټیپیکل اگزامپلز دي. دلته موږ د پیپرمنټ آیل مثال راوړی دی. د پیپرمنټ آیل سورس دا یو پلانټ دی په نوم د مینتا ایکس پایپریټا. دغې ته په عام انګلیش کې منټ ویل کېږي چې موږ تاسو پښتانه دې ته پودینه وو. ها ایکشنز د پیپرمنټ آیل دا که چیرته موږ د خولې د لارې دغه آیل واخلو نو دا په اریټیبل باول سینډروم چې دا د کولمو بیماری ده یا نازیا چې چاته زړه بدیږي، کولډ زکام او هیډیک یا د سر په درد کې په دې کې رول لري. که چیرته دغه پیپرمنټ آیل موږ د خولې د لارې واخلو او که چیرته دغه پیپرمنټ آیل موږ ټاپیکل یعنی په سکین د پاسه استعمال کو نو دا ایچینګ یعنی خارښ د منځه وړي او بل مسل پین یعنی د عضلاتو یا د مسلز چې کوم د پټو چې کوم درد وي هغې کې آرام راولي. په پلانټ سورس کې موږ څلورم کیمیکل پروډکټ هغه دی ریسینز. ریسینز فزیکلی یا په فزیکي توګه به دا جامد به وي او که پوره جامد نه وي نو موږ وایو چې دا به هایلی ویسکس وي، یعنی ډیر به سریښناکه وي. ویسکس نه مراد سریښناکه. ها دا خو فزیکي خواص. کیمیکلی یا په کیمیاوي توګه دا به د ارګینیک کمپاونډز یعنی د عضوي مرکباتو یو میکسچر به وي. مختلف قسم عضوي مرکبات یا ارګینیک کمپاونډز هغه به خپلو کې سره یوزي شوي وي او ریسینز به جوړ کړي وي. ها اوریجن چې دې منشأ د چا نه ده؟ زیاتره ریسینز یعنی موستلی هغه مونږ ته د پلانټس نه میلاویږي، خو ریسینز په لیبارټرۍ کې هم سینتیسایز کیږي او جوړیږي. د ریسینز عمده مثالونه اولیو ریسینز، گم ریسینز، اولیو گم ریسینز او بالسمز دي. ها دلته موږ د اولیو ریسینز د مثال لږ وضاحت کړی دی. اولیو ریسینز دا په اصل کې کمبینیشن وي د ریسین او د اسینشل آیلز. ها
دویمه خبره اولیوريسینز که چیرته قدرتي وي یا یو قسم ته نیچرل وي نو هغې ته بیا موږ بالسمز وو. یعنی هغه اولیوريسینز چې هغه نیچرلی اکرینګ وي، یعنی په طبیعي ډول موجود وي، دغه اولیوريسینز ته موږ بالسمز وو چې دغه بالسم مثال لکه موږ راوړی هم دي. اولیوريسینز د ډېر قسمه پلانټس نه لاسته راځي، خو دلته موږ د یو پلانټ ذکر کړی دی چې هغې ته ویلی شي زنجبر افیشنالیس. دغه پلانټ یو عام پلانټ دی چې موږ د جینجر په نوم باندې پیژنو، جینجر یا د ادرک بوټي. اکشن د اولیوريسین هغه د ټیپ ورم انفیسټیشن، یو خاص قسم یو خاص ګروپ د چینجیو دی چې هغې ته موږ ټیپ ورم، یعنی د فیتې په رقم ته وي، اوږده وي او د فیتې په رقم ته لږ پلن هم وي، هغې ته ټیپ ورمز ویلی شي. د ټیپ ورمز په انفیسټیشن کې هغې د علاج دپاره د ټریټمنټ دپاره موږ اولیوريسینز هغه استعمالولی شو. پنځم کیمیکل پروډکټ هغه دی ګمز. ګمز دا د پلانټس سیکریټري پروډکټس دي، یعنی د بوټو نه سیکریټ کیږي یا افرازیږي. که موږ د ګمز هایدرولیسیس وکړو نو د هایدرولیسیس په نتیجه کې د ګمز نه سمپل شوګرز لاسته راځي، لکه فار ایگزامپل ګلوکوز یا ګلیکټوز وغیره وغیره. ګمز یا خو دا واټر سلیوبل وي، او که چیرته واټر سلیوبل نه وي نو دا واټر په ډېر زیات مقدار سره خپل ځان کې جذبه ابزورب کوي، چې په نتیجه کې بیا جلز رامنځته کیږي. نو اکثر د ګمز نه چې واټر ابزورب شي موږ ته جلز لاسته راځي. اکشنز ګمز بنیادی دوه اکشن یا کارونه کوي چې یو دی ایملسیفاینګ اکشن. ایملسیفاینګ نه مراد چې کوم لیپیډز دي هغه به ایملسیفای کوي، هغه به دې ته جوړوي چې هغې ډایجیشن رامنځته شي. او دویم په دا یو سسپینډنګ ایجنټ دی چې په دې کې موږ نور ډرګز هغې سسپنشن رامنځته کوو، یعنی په دې کې ډرګز سسپینډ کیږي. ها اگزامپلز بهترین اگزامپل د ګمز هغه ګم اکیشیا او ګم ټریګاکانت دی. شپږم نمبر کیمیکل پروډکټس په پلانټ سورسز کې هغه دي ټینینز. کیمیاوي توګه باندې ټینینز نان نایټروجنس پولی فینولیک مالیکیول دي، یعنی نایټروجن به نه لري او ګڼ شمېر فینول مالیکیول به لرونکي وي. دې ټیپیکل اگزامپل هغه ټینین البومینیټ دی. ټینین البومینیټ یغې بنیادی دوه اکشنز دي، یو دا په د برنز په منیجمنټ کې موږ استعمالولی شو، او بل د ډایریا په ټریټمنټ کې، سپیشلی که کله ډایریا په کروهنز ډیزیز کې ډایریا رامنځته شوي وي. خو که چېرته یو څوک ټریولرز ډایریا لري نو بیا موږ د ټینین البومینیټ سره دغه ټریولرز ډایریا د منیجمنټ دپاره ایتیکریډین لیکټیټ په نوم باندې یو بل ډرګ دی، هغه ورسره په کمبینیشن کې ورکوو. نو دا وایو موږ په نیچرل سورسز کې، بیا په پلانټ سورسز کې موږ چې وایو چې اول میتھډ دی د پلانټ سورسز د سټډي، چې هغې کې موږ د پلانټ نه چې کوم کیمیکل پروډکټس لاسته راځي هغې نه مو ون بای ون یادونه وکړه. په پلانټ سورسز کې اوس موږ راځو د پلانټ د مختلفو برخو نه چې ډرګز لاسته راځي هغې بعضې اگزامپلز دلته کې ورکو. اول لیوز کې د ډیجیټالس پلانټ د لیوز نه ډایجوکسین یا ډیجیټاکسین په نوم باندې ډرګز لاسته راځي. ټوبیکو پلانټ نه موږ ته نیکوټین لاسته راځي، او ایټروپا بیلاډونا پلانټ نه موږ ته ایټروپین لاسته راځي. فروټس کې موږ د سینا په نوم باندې پلانټ مثال ورکولی شو چې هغې نه انتراسین لاسته راځي. سیډس کې موږ د کیسټر پلانټ د سیډ نه کیسټر آیل دغه ډرګ موږ ته لاسته راځي. روټس کې یو ټیپیکل اگزامپل هغه ده ایپیکا کانها چې هغې نه ایمیټین لاسته راځي چې د ومیټینګ د انډکشن دپاره ترې استفاده کیږي. بارکس هغې کې ټیپیکل اگزامپل د سینکونا پلانټ دی
چې هغې نه موږ ته دوه انټي ملیریل ډرګز لاسته راځي چې یو دی کویلین او بل دی کوینیډین. فلاورز کې موږ سره یو مشهور پلانټ چې هغه دی اوپیم، هغې نه مورفین لاسته راځي، یو سترونګ انرجیزک دی، او بل وین کاروزیا، هغې نه وین کرسټین لاسته راځي چې یو ښه انټي کینسر ډرګ دی. په نیچرل سورسز کې موږ دویم نمبر سورس هغه انیمل سورس دی. انیمل سورس بنیادی په دوه کټګریز کې ډیوایډ شوی دی چې یو دی هیومن بینګز بل ادر انیملز. ها راځو اول هیومن بینګز یعنی انسانانو ته. دلته موږ یو درې اگزامپل راوړي دي چې دغه ډرګز د انسانانو د مختلف پارټس نه لاسته راځي. په هغې کې موږ اول اگزامپل ایمیونوګلوبولینز راوړي دي. ایمیونوګلوبولینز دا د انسانانو د بلډ نه راخیستل کیږي. دویم مثال د ډرګ هغه کوریونیک ګونیډوټروپین په نوم باندې ډرګ دی چې دا د حامله ښځو یا پریګننټ وومن هغوی د یورین نه لاسته راځي. دریم مثال موږ د گروث هارمون راوړی دی. گروث هارمون هغه هارمون دی چې هغه په گروث کې پارټیسیپیشن کوي. دا د انسانانو د پیټیوټري ګلینډ نه لاسته راځي. په ادر انیملز هغې کې موږ د انسانانو نه علاوه نور چې کوم حیوانات دي چې د هغوی نه ډرګز لاسته راځي. دلته موږ یو څو اگزامپل یا مثالونه راوړي دي د مختلف قسم ځناورو نه مختلف قسم ډرګز لاسته راځي. لکه مونږ اول مثال راوړی دی انسولین. انسولین یو ډرګ دی. دلته کې مونږ کټګري هو چې دغه ډرګ کم قسم کټګري سره تعلق لري، نو مونږ وو چې انسولین دا یو هارمون دی او ایډیس انیمل سورس هغه پنکریاز اف بیف، یعنی د غټو سرویو د پنکریاز نه غټه سروي کې لکه غوا یا میخه وغیره وغیره د هغې نه لاسته راځي. دویم قسم ډرګ هغه شارک لیور آیل دی. شارک لیور آیل دې کې کم قسم ډرګ شامل دي. وایټامین ای پکې ده په اصل کې، او دا راځي مونږ ته د شارک د لیور نه. شارک یو کب یا ماهی دی چې هغې د ینې نه مونږ ته وایټامین ای په دغه آیل کې لاسته راځي. دریم اگزامپل هغه تایروکسین دی. تایروکسین یو هارمون دی چې دا مونږ ته د انسان یا د نورو چې کوم انیملز دي د هغوی د تایراید ګلینډ نه لاسته راځي. څلورم مثال مې راوړی دی کارډ لیور آیل. دا یو ډرګ دی. په دې ډرګ کې وایټامین ای او ډي شامل ده، او دا ډرګ مونږ ته راځي د کارډ په نوم مایي د لیور یعنی نه. پنځم مثال دی انټي سنیک وینم، یعنی د مار چې کوم وینم یا زهر دی هغې په خلاف چې کوم ډرګ دی هغې ته مونږ انټي سنیک وینم وو. دا یو ایمیون سیرم دی. ایمیون څه معنا چې دا به انټي باډي لري دغه وینم په خلاف باندې. نو دا اصل کې دا انټي سنیک وینم چې دی دا یو ایمیون سیرم دی. او دغه ایمیون سیرم یا انټي سنیک وینم مونږ ته د اس یا هارس د بلډ نه لاسته راځي. اخیری مثال دی پیپسین. پیپسین دا یو انزایم دی، ډرګ دی او انزایم دی. د انزایم په حیث باندې کار کوي او دا مونږ ته راځي د بیف د سټمک یا معدې نه. بیف مونږ مخکې وي چې غټو څارویو ته ویل کېږي لکه غوا، میخه وغیره وغیره. په نیچرل سورس کې مونږ سره دریم قسم سورس هغه ماینرل سورس دی. ماینرل سورس دا به obtained from earth crust، یعنی دا به د ارث کرسټ نه لاسته راځي. ارث کرسټ څه ته ویل کېږي؟ که دلته موږ د ځمکې یو فرضي ډایګرام جوړ کړی دی. ځمکه بنیادي درې پارټس لري. یو د ټولو کې بهرنی پارټ چې هغې ته موږ کرسټ وو چې دلته کې ما په دا شین رنګ باندې رسم کړی دی. بل دغه سور رنګ چې کومه یو قسم ته کوره غوندې ده، دغه او دې په منځ کې چې کوم دا سپیس دی.
دا اوله برخه ده د ته کرسټ ویل شي، دې نه ژوره یا لاندې چې کومه دویمه برخه ده هغې ته منټل ویل شي، او د ځمکې ټولو کې منځنۍ برخه چې ده هغې ته ویل شي کور. نو دا موږ تاسو چې په کوم برخې باندې ګرځو دغې ته ارت کرسټ ویل شي. دا غرونه، دریابونه، سیندونه او سمندرونه چې په کومې برخې باندې دي هغه ارت کرسټ دي. نو دې ارت کرسټ نه مونږ ته ماینرلز چې کوم د ډرګ په حیث باندې مونږ استعمالو هغه مونږ ته لاسته راځي. دې مثالونه لکه فار ایگزامپل آیرن یا اوسپنه، زنک، سوډیم، پوټاسیم، ایوډین او داسې نور ډېر زیات ماینرلز دي چې هغه مونږ ته د ارت نه لاسته راځي او مونږ یې ایز ا ډرګ استعمالو. په نیچرل سورس کې څلورم او اخیری ډول هغه د مایکروبیل سورس. مایکروبیل سورس به داسې سورس وي obtained from microbes چې دا به د مایکروب نه لاسته راځي. مایکروبز هغه سټرکچرز ته مونږ وو یا هغه ارګانیزم ته وو چې هغه به یوازې او یوازې د مایکروسکوپ په واسطه باندې لیدل کیږي. مایکروب مونږ سره بنیادی پریونز، وایرسز، بیکټیریا، فنجای، بعضې فنجای او بعضې پیراسایټس دي. ها ډرګز چې مونږ ته د مایکروب نه لاسته راځي یوازې او یوازې دوه قسم مایکروب دي چې هغې نه مونږ ته ډرګز لاسته راځي، چې یو دی بیکټیریا او بل دی فنجای. ها دلته مونږه درې سورسز ذکر کړي دي د مایکروبز چې هغې نه ډرګز لاسته راځي، چې یو دی فنجای، بل دی بیکټیریا، بل دی اکټینومایسیټیز. دلته دا خبره په یاد ساتل پکار دی چې اکټینومایسیټیز دا کوم بل مایکروب نه دی بلکې دا یو سپیسیفیک بیکټیریا ده. د اکټینومایسیز د جینس سره تعلق لري، ګرام پوزیټیو بیکټیریا دي. دا خاص قسم بیکټیریا دي ځکه ته نه دلته کې ځانګړې یادونه وشوه. ښه راځو دلته کې مثالونه پیش کوو د فنجای چې هغې نه موږ ته ډرګز لاسته راځي او هغه ډرګز پیژنو. ها پنسلین، سیفالوسپورین او ګرازیوفلوین دا هغه ټیپیکل مثالونه دي د ډرګز چې هغه موږ ته د فنجای نه لاسته راځي. لکه دلته کې پنسلین موږ ته د یو خاص قسم فنګس چې هغې ته ویل شي پنسیلیم نوټیټم دغې نه لاسته راځي. ها دویم قسم هغه ډرګز دي چې د بیکټیریا نه لاسته راځي، د عام بیکټیریا، متفرقه بیکټیریا داسې به وایم. دلته موږ ډرګز منشن کړي دي پولیمایکسین بی، کولیسټین، بیسیټراسین، اسټیونیم او ټایروتروسین. پولیمایکسین بی فور ایگزامپل داسې بیکټیریا نه لاسته راځي چې هغې نوم دی بیسیلس پولیمایکسیس. ها راځو هغه سپیشل ټایپ اف بیکټیریا مخکې ما وویل چې دا ګرام پوزیټیو بیکټیریا دي. دې نه موږ ته څو غټ ګروپونه لاسته راځي. دا امپورټنټ بیکټیریا دي ځکه دلته کې علیحده طور باندې منشن شول. لکه دې نه موږ ته د ډرګز څو غټ ګروپونه لاسته راځي چې په هغې کې اول ګروپ دی امینو ګلایکوسایډز. دا د یو ډرګ نوم نه دی بلکې دا د ګروپ اف ډرګز د هغې نوم دی. بل ګروپ دی ټیټراسایکلینز چې په دې کې هم ډېر ډرګز دي. بل دی میکرولایډز دا هم ګروپ اف ډرګ دی. بل ګروپ دی پولینز او کلورامفینیکال دا یو ځان ته ځانګړې دوا ده یا ډرګ دی. ها اکټینومایسیټیز دې نه موږ ته امینو ګلایکوسایډز لاسته راځي. لکه دلته کې امینو ګلایکوسایډز کې موږ د ایریترومایسین په نوم ډرګ نه یادونه کړې ده چې ایریترومایسین د سټریپټومایسیس ایریتریس په نوم باندې د اکټینومایسیټیز بیکټیریا نه لاسته راځي. په سورسز اف ډرګز کې دویم سورس هغې ته موږ وایو سینتیټیک سورس. سینتیټیک سورس کې به یو ډرګ هغه به سینتیسایز کیږي یعنی جوړیږي به بای کیمیکل پروسیسز، د کیمیایي پروسیسز په واسطه باندې. دا کیمیایي پروسیس به چیرته کیږي؟ ان فارماسیوټیکل لیبارټریز. هغه لیبارټری کې چې فارماسیوټیکل کمپنیز یې لري. یعنی ساده الفاظو کې موږ داسې وو چې سینتیټیک سورس اف ډرګ هغه به موږ ته هغه لیبارټری دی، فارماسیوټیکل لیبارټری دی چې هغې کې به کیمیکل پروسیس کیږي او موږ ته به هغې نه ډرګز لاسته راځي. لکه دغې ډرګز مثالونه سلفونامایډز چې دا په فارماسیوټیکل لیبارټری کې تیاریږي،
کوینولونز او باربیچوریټس داسې نور هم ډیر زیات مثالونه شته. دریم سورس د سورسز اف ډرګ هغه د سیمی سینتھیټک سورس. دا به کوم قسم سورس وي؟ دا په اصل کې لږ موډیفیکیشن یا تغییر او تبدیل کول دي په نیچرل ډرګس کې. کوم چې موږ ته نیچرل ډرګ دي لکه مخکې مو چې وي په هغه نیچرل ډرګ کې چې لږ چینج راولو د امپروومنټ یا د ښه والي دپاره بیا چې موږ ته کوم ډرګز لاسته راځي هغې ته موږ سیمي سینتھیټک ډرګز وو او دغه سورس ته سیمي سینتھیټک سورس وو. ها په دې کې موږ وو چې ډرګز به سینتھیسایز کیږي کیمیکل موډیفیکیشن یعنی کیمیاوي تغییرات به راځي په چا کې؟ په نیچرل ډرګز کې. چې په نیچرل ډرګز کې تغییرات راشي کیمیکلز او موږ ته بل ډرګ لاسته راشي دغه سورس ته موږ سیمي سینتھیټک سورس وو او دغه ډرګز ته به موږ سیمي سینتھیټک ډرګز وو. لکه دې یو ښه او عمده مثال هغه امپیسلین دوا ده. امپیسلین دا یو ډرګ دی چې دا لاسته راځي د پینسلین جینه. پینسلین یو نیچرل ډرګ دی چې د پینسیلیم نوټیټم نه لاسته راځي. دغه نیچرل ډرګ کې چې کیمیکل موډیفیکیشن یا کیمیاوي تغییرات رامنځته شي موږ ته امپیسلین راځي. نو دې سورس ته سیمي سینتھیټک سورس وایي او چې دا کوم ډرګ لاسته راغلو دغه سیمي سینتھیټک ډرګ دی. د سورسز اف ډرګز په هغې کې څلورم سورس هغه بایو سینتھیټک سورس دی. دغه نوم نه واضحه ده چې دې کې به د ډرګ سینتھیسس کیږي د یو بایو یعنی ژوندي سیس په واسطه باندې. ها تعریف څنګه کو چې په دې کې به ډرګز سینتھیسایز کیږي بای کلونینګ اف هیومن ډي ان اے. د انسان ډي ان اے به کلون کیږي انسرټ کیږي به داخليږي به چیرته بیکټیریا ډي ان اے ته. خو دلته کې موږ د انسان د ډي ان اے هغه پارټ راخلو چې هغه یو ډرګ جوړي او دغه پارټ به د بیکټیریا په ډي ان اے کې انسرټ کوو چې به دغه ډرګ موږ ته بیکټیریا جوړ کړي. دا چې په دې باندې په دا پروسس باندې ښه پوه شو نو موږ د پروټین د سینتھیسس دغه پروسس سمپلی تشریح کوو. موږ په دې پوهیږو چې په سیل کې د سیل په نیوکلیس کې د انسانانو هغه کې ډي ان اے وي. ډي ان اے واړه پارټس لري چې هغې ته موږ جینز وو. دلته زه د یو جین نه یادونه کوم. بالفرض دا یو جین دی چې دغه جین به موږ ته انسولین جوړوي. په دغه جین چې کله موږ انسولین جوړولو پروسس شروع کیږي په اول سټپ کې به د ډي ان اے دې برخې نه چې دغه جین دی د انسولین دپاره میسنجر آر ان اے به ترنه جوړېږي چې هغې ته موږ ام آر ان اے وو. دې پروسس ته ټرانسکرپشن ویل کیږي. ها میسنجر آر ان اے چې جوړه شوه د دې جین نه دغه میسنجر آر ان اے راځي او په سایټوپلازم کې د رایبوزوم سره دا رایبوزوم دی د رایبوزوم سره نښلي. رایبوزوم دغه میسنجر آر ان اے چې کوم کوډ راوړی دی دې جین نه هغه کوډ لولي او هغې په مقابل کې یا په عکس العمل کې پروټین جوړوي. امینو اسیډونه راخلي او پروټین ته نه جوړوي. دې عمل ته موږ ټرانسلیشن وو. دغه پروټین چې جوړ شو د رایبوزوم میسنجر آر ان اے نه دغه پروټین انسولین وو. اوس په بایو سینتھیټک سور کې څه کیږي؟ دغه پروسس دا موږ دپاره بیکټیریا کوي. موږ د ډي ان اے دا پارټ راخلو چې دا انسولین جین دی دا راخلو او د بیکټیریا په ډي ان اے کې انسرټ کوو داخلوي. نور همدغه پروسس په بیکټیریا کې کیږي. بیکټیریا موږ ته په آخر کې پروټین جوړوي چې هغې ته موږ انسولین وو او دغه انسولین موږ دپاره یو عام ډرګ دی چې موږ یې په ډایبټیز کې یا د شوګر په بیمارۍ کې استعمالو. ها هغه د بیکټیریا چې لاسته راځي هغې ته موږ هیومن انسولین وو یا هیمولین. دا یو عام مثال دی د بایو سینتھیټک سورس. نو دا و موږ سره sources of drugs.